په ژمنه کښې د چا وژلل، په فیصله، په صلح، په پور وخستل، په معاف کول نه وروسته د چا وژلل، میند په یوه بنده خوړل، چا بسکري کول، شریعت د ټول احکام واضح کړي دي. خوش پیغمبر فرمایي چې چا د معاهد قتل کا دا سړی د جنت بی ها په پیزه ونه ویني. حدیث هم ویلی وه، څو مسالم هم بیان کړي وې چې قتل کیم قتل جایز دی، کیم ناجایز دی. بیا پر دا شه ډېرې مسالې راغلې وې، پوته وې ویسکا بیخي د فقه په طرز خو بیانوي، دو بیا ټول وي ډېر اوږدولو اردرېمي ماز هغه خاکه هغه خلاصه ور وبوسي، بیا په مسله هم پوهېږي، احکام هم زده کېږي. قتل ټول 5 قسمه دی. په هر قتل کښې بدل انتقام جایز نه دی. قتل عمد، شیب العمد، قتل خطا، شیب الخطا، قتل بالسبب. داسې نه چې هر قسم یو سړی په سیک ولی وی ځنې مړ وی ته بیا ټیپک پسې راخسته یې ویژنه یې. په هر قتل باندې نه شي سړی ویژلی. هغې د پوره خپل شرعي احکام دي چې په حدود او په قصاص شلش کې شک وروشي بیا نشي واخیستی، بیا بنده نشي پې مړولی. یوه سړي سره نن ډېر ښه احکام دي. معاهده ورسره شوې وه، کافر سره د معاهده شوې وه، هلته نشي وژلی. حالانکې جنات بیخو چې 40 پوله په مسافت لرې هوي سړی بیا پیزې بې وردرېمي، خو چې خالي د معاهده ورسره کړې وه، په حالات جنگ چې د ورسره کړې وه، دا هم نشي وژلی. حدیث شریف باندې څه خلجانات دي چې یاره په حدیث شریف شردرېمي چې جنات بیخو 40 کوله لرې سړي ته ورسي. په ځینې روایات شرغلي دي چې 14 کوله مسافت لرې وي باندې بې وردرېمي جنات. په ځینې روایات شردرېمي چې 1000 کوله لرې وي سړی ځینې دره مسافت وي بیا د جنات بردرېمي. کیم یو حدیث ټیک دی؟ نو محدثین یې چې دا په سړي پورې فرق وي. ځینې نیک وي چې څو لرې وي بیا بې وردرېمي، ځینې ډېر ټاکېدلی وي هغې ته بیا چې ډېر ورنږدې وي ها، یعنې په سړي په حالات سړي پورې دار و مدار وي. وا دومه خبره ده چې په قطع چا سره ژمنه کښېږ دی، په معامله کښې معاهده دې وکړله، په حالات ژمنه کښې د قتلول یا معاهده متول دا حرام عمل دی. او بله کله ورداسې ها وشي چې صلح دې ورسره وکړه، پور دې وخواست، لیا دې معاف کا، څلورم مریض دې بیا ټیپک پسې ورخسته دې بیا ویژلی. شریعت احکام وروره دا دی چې دا بیا ویژلی نشي. دغه سړي د مرګ اجازات نشته دی. اول صلح ما ورسره کوه چې خامخا دې لنډه دو ورته دیت پورې ما وخله، بیا پنه ورسې جایز نه دی چې کله یو قاتل وژنې قتل یې کړی دی، لاس شرطینو موجود وي بیا وژلی شي. بیا خبره وجدېږي چې زیا یې دا نه وي، پلور یې دا نه وي، لیر دا نه وي، مطلب دا خبرو بیا ډېره وجدار نه لوړه شي، بیا لنډ ارتم کېږي نه. دغې نه ماوره قتل په صورت شکله ور سړی دیت پور وخلی، مړی دیت پور هم په شریعت کې 100 یشون دی. لیا د هغې قیمت برابر د 100 یشونه سره سپین زر پریپې باندې هاته یسوب کول دي او ورکول دي. کله ور سړی خپل یې واست نه رسېږي، په عاقله باندې دا پور پرې کول ورسره ضروري دي. عاقله کښې څو کردرېمي بیا بل به سرڅي. او ځینې قتلین اداز شي دي چې پاک شي کفارات وي، انتقام نه وي. لکه مور چې وړی کوي بچای لوندې کې 2 میاشتو پلا پسې رژا نسي، په دا میاشت شو یوه رژا چوټي هم نه کوي، او باقاعده دیت وی وارثون ته په عاقله شوي شي. او بله حدیث شریف شردرېمي چې په ورځ د قیامت
اول چې فیصله کیږي دو د قتل په باره کښې قضاوت کیږي. اول چې فیصله کیږي دو د قتل په باره کښې کیږي فیصله اول د قتل شي. نو په دې ټول د قرآن حدیث تناظر ته چې وکسې الله جل شانه اسلام ډېر معتدل مذهب میشتوسترو کړی دی. پاک شه د قاتل ها خیال شته، د مقتول ها خیال شته، اجامده ها خیال شته، قبیلی د خاندان ها پکشه خیال شته. خو کاش افسوس چې میش د شریعت احکام د شریعت پلیار اپناو کړی وای، میش د شریعت احکام ته خپل جاهل رسومات، قبایلی روایات، دستور هم ورګډ کړی نه وای، د الله جل شانه قانون هم د الله په طرز منلی وای، د رسول الله طریقه هم د رسول الله په لیار منلی وای. دا دین بیا عند الله مقبول هدای او په دا باندې انسان ماجور ها ګرځي، فلاح دارین سبب یې ها ګرځي چې کیم دین د الله جل شانه د احکامات رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه میشته نه وي، عادل عند الله مقبول نه دی. کله ور په قتل شي دا خبره هر درېمې چې څوک قتل وکړو په خپلون شي هغه بنداو د ده د وراثت نه هم محرومیږي، وراثتو هم نه ورته میلاویږي، پاک شو هم آخر نه ورته میلاویږي. لہذا امیش د وینیو مقصد دا دی چې که کیم عمل سړی کوي اول خو د خپل ځون په پویوي، که په پیدنه د علما سره د پغې باندې مشوره کوي، نوسته کوي. 2 3 5 داسې سړي مو لیدلی دي، کورونه مې لیدلی دي چې ځینې خلک ته یې کوپړې خاروپې دي خو سار ځینې ټکوي چې مرګ یې نرته راوکېږي. داسې مې ډېر لیدلی دي چې مو ته راغلی دي چې یاره فیصله هم ته وکړه، اصل قاتل پلوس نر دریم یا مړ شه، بچونه لیورارینه یې پوتې دیرته دغه مرګ میشته راونه دی. میش د پښتو د جهالت ولا غیرت نه کی، میش د شریعت مطابق غیرت کوي، لہذا جوړم دا ورسره وشي. او دا زه تاسو ته تسلي درکوم چې د الله جل شانه په دین کښې کوم غیرت دی لیکن مکشل یار دو پاک شه چا د پګړې ټیټول نشته، پاک شه چا بې عزتي نشته. خو کاش چې میش د اسلام په مزاج پیدلی وای. الله جل شانه کله کله په دې عمر کښې اولدار صاحب میش د خپل احکام دا ډېر په مشکله والا راټولاوه، ډېرې غټې فتواجات دي، ډېر محنت پې کوه چې یو لفظ غلا تر نه ووځي که نه دنیا شو مې هر رسوایي شرمندګي وي، خیر پا خو میش هغه غوندې ایکسکیوز وکړي، څه شرم یې په ځونو پورې نه تړي، انسان کمزوری دی. خو د الله څانګو په دا باندې ډېر نیولي وي. که میش دا عزم وکړي چې د الله احکام زده کوي، ها په عمل ها کوي، دنیا شو ها عزتمن وي، په آخرت شو ها عزتمن وي. خوش آمدو. الله دا متعه توستا په د عمل توفیق